فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم. چونکہ اذہان پدری قسم دی، یو ذکی دے، یو متوسط دے، یو غبی دے. نو ذکی طالب خود مخ کے نہ معلومہ سچے اسم ست ہوئی، اس دا متوسط پارا مستقل لگیا دے تعریف کئی چی دا اسم دا تعریف دے، او بیا با دا غبی دا پارا نخی مخی چی لکا دا اسم دا نخی دی. اذہان پدری قسم دی. نو کم ذکی طالب چی دے اگر پا وجہ دا حصر کے پوشو چی اسم ستا ہوئی دکا وجہ دا حصر ہوا لئنہا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف او تدل علی معنی فی نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة فهو الفعل او تدل على معنی فی ولم يقترن دینا معلوم شوا دا اسم تعریف ذکی طالب تا. لیکن یو متوسط تا نوغا توصیل مستقل تعریف کئی چلکہ دا اسم تعریف دا دے، او وجہ دا حصر کے دا اسم تعریف راغلے و التزامن اسے راولی صراحتن. او یو غبی دے، غبی تو بیا دا اسم نخی مخی چلکہ دا اسم دا نخی دی نغو یو خواہ دیتا اسم وی. ندی وجہ مصنف دا دریو وارو اذہانو خیال ساتلو حد پا لغت کے منعیتا وی. دا حد خپلا مانا دا منع حدود، تدکا حدود وی چی سڑے دا گنانا منع کئی دا غل چی لاس پری که خوبل غل بسڑے بیاڑو غلابم نکئی چلکا که غلا کوم لا سرنا. نو حدود اغا زواجری سڑے دا گناہونو نا منع کئی. حد لغت کے منع تو لکا دا ما دا پٹی حد دے. تاسو کتابون دا پاسا برے لکلی 12 دا 12 حاشیہ آخر کی لکلی کنی لک دا 12 مانا حد حاشیہ باس دلتا دا مخ کے مدہ مخ کے حاشیہ دا بل دے دا ذکر چی دال پا ابجدو کے سلور دے و حی پا ابجدو کے اتدا اتو سلور دولس دا دے مانا حد حاشیہ دل تو درے دا بس. دا دیر مولیان طالب تو ہوئی مولا 12 دا ہوئی مولا 12 پا فارسی کے دولس تو ہوئی دیو طالب ما تراغی جی دا مولا 12 سوک دے حلکہ دا حاشیہ خبر در تو استاذ کئی. بعض استادان چی دا حاشیہ خبر کئی نوی مولا 12 دا ہوئی. نو طالب ہوئی جوڑے مولا 13 چی سڑے انو مولا 12 بم سوک سڑے بھی 12 سوک سڑے نہ حاشیہ تو ہوئی حد. نو حد پا لغت کے معنی تو ہوئی او پا اصطلاح کے تعریف دشے دے پذاتیات و سرا پا اصطلاح کے تعریف دشے پذاتیات و سرا لکہ دے انسان تعریف کے تو ہوئی حیوان ناطق دا حد تام دے پا جنس قریب و پا فضل قریب چی حدو کیوں ناغیتا حد تام و یو حد ناقص تے یو رسم تام دے یو رسم ناقص تے. نو حد تام تعریف دشے دے پذاتیات و سرا دوست دے دا حد تعریف کئی فحد الاسم پس تعریف دا اسم پٹول بانے مقدم کو ذکر چی دے مستقل بالذات تے اسم مستقل بالذات تے دا دو اسمینو نا کلام جوڑی گی لکا زید قائم او دا دو فعلو نا کلام نہ جوڑی گی. دا حرف وڑو تپوس مکوا دیکھو پکل خطی والا حرف پکلا چار آوستے فعل نا کلام نہ جوڑی گی. نو اسم ذکر مقدم کو ذکر چی دے غیر تند محتاج دا دو اسمینو نا کلام جوڑی گی لکا زید قائم. نو حد دا اسم اغدا دے کلمت الاسم یا و کلمہ دا تدلو چی دلالت پکی دا کلمہ علا مانن پیو مانا بانی فی نفسها چی اغا پا نفس دا دی کے موجود بھی او غیر مقترن پا دے حال کی چی دا با مقترن بھی دیو دا ازمن و سلاسہ و سرا. دا کلمتن پا تعریف کی جنس تے پا ہر تعریف کے لابودیوی دا جنس او دا فصل لنو دا کلمتن پا مندل دا جنس تے. دا فعل و حرف دوارو تا شامل لے فعل و حرف او دا تدل علی معنی فی نفسها دا فصل اول لے او غیر مقترن دا فصل ثانی دے. نو تدل علی معنی فی نفسها سر حرف وطو ذکر چی حرف پخپل معنی پخپل دلالت نہ کئی دا حرف پل معنی دا لیکن پہ دلالت نہ کئی سو کر چزم دا زمیمی نیر آگلے لکا من دے من پخپل معنی در من سمانا لیکن چی داوے سرتو من او یلکا دلتا من دا ابتدا دا پارا دے خا سرتو نا پتو لگی دا او یو سڑے وی انفقتو من دراہمی
ما بعد روپۍ خرج کړي من د تبعیض د پاره ده. خاتم من فضه او یلکه من بیانیه ده. خاتم او ګوته کما ګوته چې کم د سپینو زرو ده. نو د من بلا معنی دي نن چا شرم تعمیل نه راړلې. شرم تعمیل په عربی کې چا شرم نشته. کله نه کله خو د خدای د پاره یو بل کتاب هم سخت کې ګرځوي. شته نه مو دراړلې تاسو سره شرم تعمیل د عربی. وعلى كل حال شرم تعمیل کی چړم بنای معنا ذکر کی هغه د حرف حقیقی معنی او بیا وروسته بلا مجازی معنا بیانې. الباء للالفاق شرم تعمیل وي حقیقی معنا ده. وقد يكون للاستعانة وقد يكون للعوض وقد يكون للتعدية اي بیا بلا معنی وي. نو د حرف معنا په خپل تنه معلوموله سو پوری چې د بل چا سره دی لګول نه وي. چې طالب وي سرت من البصر تو دل کې دامن د ابتداء د پاره ده. انفقت من دراهمي الکه دا من تبعیضیه ده. او خاتم من فضه الکه دا من بیانیه ده. د من بلا معنی را دي کله زائد مراد لکه قد کان من مطر قد کان من مطر اصل کې ده قد کان مطر. نو حرف په خپل معنا په خپل دلالت نه کوي سو پوری چې چا سره لګول نه خود حرف ته لیکن غریب په خپل معنا هم دلالت نه کوي. لیکن اسم داسې او کلمه دا چې د په خپل معنا باندې په خپل دلالت کوي. د زید معنا مونږ ته معلومه ده. د زید د عمرو د بکر د رجل معنا مونږ ته معلومه ده. رجل سړی ته وایي امراتون خدای ته وایي. د دې معنا مونږ ته په خپل باندې معلومیږي. نو دا چې وي تدل علی معنن فی نفس هذا فصل اول په دې سره حرف وته او چې دا وي غیر مقترن به حد د فصل ثانی ده په دې سره فعل وته. فعل اگر که په خپل معنا په خپل دلالت کوي لکه ضربه معنا طالب ته معلومه ده لیکن زمانه هم پکې ده. ضربه معنا هغه سړی وهل کړي په زمانه تیر شي کې. یضرب الان هغه سړی لګیا دی اوسې له وهل کوي حال پکې راغی. یضرب غدن سبا ته به وهل کوي. نو هغه یو کلمه ده چې په خپل معنا دلالت هم په خپل کوي او زمانه سره مقترن هم ده. نو دا دو فصل ذکر کړل په هر تعریف کې لابد وي د جنس او د فصل نو کلمتون په منځله د جنس ته چاته شامل دي. اسم او حرف ټول ته شامل دي. لیکن چې دا وي چې تدل علی معنن فی نفس دا فصل اول د سر حرف وته او غیر مقترن دا فصل ثانی ده په دې سره فعل وتلو. اوس په دې باندې اعتراض واردېږي. اعتراض پیدا واردېږي چې تعریف د اسم دی مانع نشلو د دخول لغیر نه اسم فعل پکې داخل شو. اسم فعل هم په خپل معنا دلالت کوي. اسم فعل اسم دی او حالانکه زمانه پکې ده جامع نشو. دې ته موږ جامع وایو. تعریف د اسم جامع نشو. اسم فعل ته وته اسم فعل په خپل معنا دلالت کوي لیکن مقترن ده یو د زمانه او ثلاثه سره. د هيهات معنا بعوده ده. هيهات صح اسم فعل په معنا د اسکت زمانه پکې موجوده ده. اسماء افعال خدای ته معلوم دي پسونو باندې دي لیکن داغه معنا د زمانه سره مقترن ده. نو او ته خو اسم هغه ته وایي چې زمانه سره به مقترن نوي. د هيهات معنا بعوده. نو هيهات اسم فعل له او معنی د زمانه سره مقترنه ده. نو دا چې کوم نو جامع نشو افراد خپل لرا بعض افراد ته وتل. نو دلته کې به دا قید دی چې دا نی مقترنه ده یو د منو سره په اعتبار د وضع اول سره بحسب الوضع الاول قید بګدي. نو اسم فعل په وضع اوله کې د زمانه سره مقارن نه ده. رستو په استعمال کې بیا د زمانه سره مقرر. د زمانه سره چې مقارنه ترغله د وجه د استعمال عربي نه لیکن واضح ته د معنا زمانه سره نه مقترن کړي. د دلته کې بدا قید موږ کېدو په اعتبار د وضع اول چې وضع اوله کې داغي چې کومنو زمانه نه و. دا خرستو عربو چې استعمالولو نو زمانه د ماضی او حال او استقبال کې بعض افعال اسماء افعال چې کومنو مقرر لغتل او دارنګي اسماء منسلخان الزمان هغه پکې داخل شو. افعال منسلخان الزمان نو تعریف د اسم معنی او نشو د دخول لغیر نه
اغا افعال چې کوم منسلخ عن الزمانی اغا پکې داخل شو ځکه هغه کوم زمانه نه موجوده اسم هغه ته وایي چې کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن او هغه افعال چې منسلخ دي لکه کادا عصا نعمه بعصا دې کې زمانه نشته نو هغه پکې داخل شو نو موږ وایو په اعتبار د وځي اول سره هغه کې زمانه وا د استعمال د وجنه بیا دغه نه زمانه تللی ده دیو سره سر کې پښتونو لیکن کراچۍ کې اوسېږي او بیا د پنجابیانو یا د کراچۍ د خلکو جامع چولې دي د سر کې خدای پښتونو روستو الته کې د اوسېدو د وجنه په لغت باندې مسر پرې وته په جامه باندې موجود او باز کې مسر پرې وته لیکن په اعتبار د ولې سره هغه پښتونو نو څنګه رنګي تعریف د اسم دا جامع هم شو معنی هم دي کې یو قید ملحوظ د په اعتبار د وضع اول سره کله چې واضح وضع کوله نو اسماء افعال ته اونوتل ځکه اسماء افعال په وضع اوله کې چې د کومه معنا د لپاره واضح وضع کړی دی هغه کې زمانه نشته رسته بیا د استعمال د وجنه د زمانه سره مقارن شو او افعال منسلخه په کې داخل نشول ځکه په اعتبار د وضع اول سره افعال منسلخه کې د معنا شته رسته بیا د استعمال د وجنه هغه د زمانه نه مجرد شوی دی دلته به کم قید لای بحسب الوزن چې دا د مقترنی وی په اعتبار د وضع اول سره په اعتبار د وضع اول سره په دې کې سره سو وتل افعال منسلخان زمان ته وتل او کم پکې داخل شول اسماء افعال په اعتبار د وضع اول سره مقارن د زمانی سره نه دي زمونږ مراد د عدم اقتران به اعتبار الوضع الاول کله چې واضح دا وضع کولو نو اسماء افعالو کې زمانه نه و نو دی وجه هغه په اسم کې داخل دي او افعال منسلخه پکې نشي داخلي دي ځکه زمونږ مراد د اقتران په ځای ولا کې د افعال منسلخه په ځای ولا کې مقارنو د زمانه سره او دا چې درته وي به احد الازمنه الثلاثه د دې مراد اقلا کم از کم یو زمانه خو دې پکې وي فعل هغه ته چې کم از کم او کله زمانه پکې وي هغه په پوښ کړي بیا فعل له نو مضارع پکې د متعلق طرف ته خو چې د یو زمانه سره مقارنه ده ورته هم د دوه زمانو سره مقارنه یفعلوا که خو دوه زمانه دي یفعلوا د حال او استقبال دواړو لپاره راځي مضارع ته خو مضارع دغه وجه نه وي چې مشابه ده مضارعين هغه دو بچو ته وي چې د یو تینې پای رودلی وي الکه دا مضارعين دي د یو تینې پای سره او زروع غلان دي ته وي مضارعين دو بچی چې یو تیس کی نو د دې حال او استقبال دواړه د یفعلون پیس کی یفعلوا د حال لپاره مرادي نو معترض اعتراض کوي چې تعریف چې کوم ده غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه نو چېر کله یو زمانه پکې وینو هغه فعل له نو چې دوی اخو به خود فعلی معترض اصل کې اعتراض کوي چې ته اسم هغه ته وایي غیر مقترن چې دې به یو زمانه سره مقارن نه کړه دوه سره هغه به اسمي او په پوښ کړي فعل له خود ته وته معترض اعتراض کوي چې ته اسم هغه ته وایي چې د یو زمانه سره مقارن نه وي د یو زمانه سره مقارن نه وي نو کله دوه زمانو سره نه به اسمي نو دی وی سړی چې د یو زمانه سره مقارن هغه فعل درو چې د دوه سره نو مضارع ته به درجه اولا وتا مضارع ته به درجه اولا وتا موږ کم از کم یو سره د مقارن ني نو چې دوه سره مقارن خو خود به خود څنګه نه وته مقارنه به به احد الازمنه الثلاثه اقلا اني الماضيه والحال والاستقبال اني فعل فاعل له اني نو الماضيه ده مفعول به ده اني الماضيه والحال والاستقبال چغه ماضي او حال او استقبال له كرجل لك رجل اسم نكره ده وعلم لك زيد اسم معرفه ده علم زید عمر بکر خالد والد دا تمام چې کوم نو اسم ده نو دوه مثاله در ترال چې اسم برابر خبر ده چې نکره وي او که معرفه وي نو دا څومره اعلام چې دي زید عمر بکر خالد والد دا تمام اسماء دي وعلامته صحة الاخبار عنه دا اسم د پاره دو وجود دي یو وجود ذهني دی یو وجود خارجي دی د وجود ذهني تعریف درته کو چې کلمه تدل على معنى في نفسها
غیر مقترن باحد الادمنه الثلاثه طالب کو پیژندو چې لکه خدغه ته اسم وای نو دا وجود ذهنی ده د طالب په ذهن کې اسم راغی چې یو کلمه ده چې په خپل معنا په خپل دلالت کوي او دا معنا به د زمانه سره مقارن نه وي یو طالب خارج کې به څنګه پیژنم خارج کې به څنګه پیژنم شاګل بابا خو خلکو پیژنو چې شاګل له الکه خارج کې مړه سره ګیره ده کنه خدا شاګل بابا ده نو وجود خارجي درته خي او دا د غبي د پر راړو غبي سره به باقاعده سبق زوته یو طالب دومره غبي وونه په پویدل مړه دا نه نه دا نه دا چوکا چې کنه دا الف ته ښه دا چوکا ولې چې دا اوس په پیژنو او دا به نه دا کیشتای دا ښه به کیشتای دا دا جاهل طالب دې دا لوم کې طالبونه هزارې ډیر شکیو پورا لوی عذاب باندې دا به لاندې ټکي ولې یو لیکل دا پټې دوه ټکي ولې باندې دومره به سخت شکی شو غریب دا ډیر طالب چې شکی شي نو ما وی ستاره دوستر کې چې مخکې درسته ولې نه وي او کنه دې پکا وې تر سره دومره شکی شو غریب من شک فقط جک شک باندې کې کني بیا به خېټ او خې نوځي نو باندې طالب نه کوئی جنازه ته وای مړه اسم دې ته وای چې هغه باندې الف لام راغلي لکه الرجل اسم هغه ته وای چې هغه باندې به تنوین لکه زیدن 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 خدي دا اسم ده دا دوه خو نه چې په اوس هم په نه د پلار باندې نه غلطيږي نو په دې سره په جری خط تسنیه او چې جمع را دي زیدان زیدون خخا دا اسم ده نو دا نه ورته باقاعده کوي نو دا اسم د پاره دوه وجود دي یو وجود ذهني ده او بل وجود خارجي ده نو مصنف هغه دواړه خي وجود ذهني خو تاسو پیژندو کلمه تدل على ما ننفي نفسها غیر مقترن باحد الادميه الثلاثه اوس خارج کې مونږ ته نخي وخیا نو دی وی علامته او علامه د صحه الاخبار عنه صحت اخبار ده عنه دا غنه ده مبتدا واقع کې دی شي ده مبتدا تدا ویل شي زید قائم د زید نمګه یو خبر ورکو چې لکه زید ولاړ دی نو دا زید مخبر عنه ده مخبر عنه د دنمګه خلکو ته خبر ورکو چې لکه هغه ولاړ دی او دغه قائمون مخبر به ده مخبر عنه ته مبتدا وي مخبر عنه ته موضوع وي مخبر عنه ته محکوم علیه وي مخبر عنه ته مسند علیه وي څومره نمونه دي زید قائمون کې دغه زید مخبر عنهم ده ده مسند الیهم ده دا مبتدام ده او دا محکوم علیهم ده بلا نمونه دي ده باندې حکم شوی دی زید باندې حکم لګول ده قائمون نو دی وی علامه ده اسم هغه صحت الاخبار عنه چې داغه نه به اخبار صحیح کیږي لکه زید قائم نمګه د زید نه طالبانو ته خبر ورکو چې لکه ولاړ دی زید مبتدا ده او قائم خبر ده مبتدا صدا خبر نه او که طالب وي زید مسند الیه ده او قائم مسند ده او ممتک ده که طالب وي زید موضوع ده او قائم محمول له منطقان موضوع محمول ورته وي د منطقانو بل اصطلاح ده هغه ورته موضوع محمول وي او که طالب زید محکوم علیه وي او قائم محکوم به وي دا د منطقانو اصطلاح ده ای ورته محکوم علیه او محکوم به او موضوع او محمول او نحویان ورته مسند الیه او مسند یا مبتدا او دا چې کوم د اسم یو علامه فعل مسند الیه نه واقع کیږي فعل مسند الیه نه واقع کیږي ځکه چې فعل په خپل باندې حدث ده هغه د پر وجود په خارج کې نه موجود د ثبوت ته شی د پر د شی فرض ثبوت د مثبت له د شی په خارج کې موجود دي او موجود بالذات یو شی چې کوم نه صاحب دا اسم اضافت ته لکه غلام زید غلام زید دا غلام لګیا د زید ته کوم نه مضاف ته او فعل واخلو د اسم نه دینو اثر د حرف جربم د اسم سره خاصي مررت بزیدن بزیدن کې دا زید مجرور لکنه او به حرف جر د حروف جر په فعل نه داخليږي حروف جر په فعل نه داخليږي والتنوین بالدخول د تنوین ده چې تنوین بم په اسم باندې داخليږي تنوین عبارت ده د نون ساکنه تتبع حرکت آخر الحرف نون ساکنه تتبع حرکت حرف الاخر لکه زیدن زیدن کې دا دن دانون ده که طالب دا سولی کی کا پای
دا د کا پیدا دا سړي تنوین دے زیدن او کوئی طالب دا سولی کی دے دوڑ کے سفر ہے دا زیدن او دا زیدن دا تنوین دا نون ساکن دے دا زیدن دے دا کوئی طالب دا سولی کلو زیدن نو دا تنوین اصل کے دا نون دے او دا تابع بوی دا حرکت تا مخینی حرف که مخینی حرف مضموم زیدن بوی او کدل تا فتحون زیدن بوی کدل تا دیرون زیدن بوی دن 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 دا ما قبل تابع دے دن کاغیبان رفعوا دن کاغیبان فتحوا دن کاغیبان کسروا نو دا تنوین دا نون ساکنتن دا یو نون دے ساکن تتبعو چی دے پا تلفظ کی تابع وی دا حرکت تا کلمی آخری نو پا آخر باندې زموانو دن بوائی کفتحانو دن بوائی او کچر کسرانو دن بوائی دیتا ویلے دیشی تنوین نو تنوینم دا دا علاماتو دا اسم نده ولی دے دلیل بے در طبیع بیانوم لکا بزیدن والتسنیتو دارنگ تسنیہ رجلان او رجال تسنیہ جمم پیسم کرا دی پا فیل کی تسنیہ نرا دی فیل کی ولی ضربا تسنیہ نرا عبدالقہار نتا پوشکم ضربا ہاں یفعلانی اگر اغم اعتراض کو فعلا تسنیہ دا فیل کرا غلی دا او یفعلانم تسنیہ دا تچوے تسنیہ اسم پورے خاص تھا الکت جواب رہا شاہ سے زبردست کھڑے دے یعنی تسنیہ چکم دے آئے خفائل تسنیہ دا ضربا با علا تسنیہ وہا کہو طالب ضربا یوزل وحل و ضربا دوزل وحل کچا دا ضربا دا مانا کولے دوزل وحل بیا دا فیل تسنیہ رالا او دا ضربوی دا مانا کولے دیر دل وحل چا دا ضربا دا مانا کڑی دوزل وحل دو تنو وحل کڑی اگا فائل تسنیہ دے فیل خو تسنیہ نہ دے ارنا تکرشو نمبر یولو چه تسنیه اگا فائل راغل اسم تسنیه دا ضربا مانا دو تنو وحل کری که فعل تسنیه نو بے بدا مانا و ضربا یو دل وحل ضربا دو دل وحل ضربو دری دل وحل چردا مانا کری دا ضربا مانا خدا کئی جوال کری واغا یو سڑی پدا مانا تیر شوی که ضربا وحل کری واغی دو سڑو ضربو وحل کری وحل خو پکیو دی وحل پکیو دی دا اعتراض مکو چه ضربا هم تسنیه دا ضربا کے فائل تسنیه دے فعل مکہ یو دے مکہ یو دے خیر او دارنگے والجمع او جمع دا والنات او دارنگے نات اسم دا چکندنو نات واقعی کی زیدن العالم والعالم دا زیدن دا پارنات تے والتصغیر تصغیر بدائی لکا رجل مانا سڑے و رجیل مانا وڑک کے غنی سڑے رجیل اگے وڑکی سڑی تا ہوئی دلتا دارلوم کیو طالبو دیر وڑو کیو دا طالبانو پی نمی خیو رجیل مانا وڑو کیو گوندی سڑے رجیل بے ورطوی او دارنگی ون ندا و ندا حرف ندا با پیسم داخلی گی حرف ندا پا فعل نہ داخلی گی تچوے یا زیدو نو یا ضربا چانلی ویلی یا ضربا یا اکلا بس